تیره ورځ د بلوچستان د مرکز سره نږدې د سکرو یو کان نړېدو په پیښه کې 12 مزدوران لاندې شوي وو. په دغه حادثه کې د 10 مزدورانو تعلق د خیبر پښتونخوا ضلع شانګلې سره و چې چېرته نن د هغې جسدونه ټول خپل کلو ته راوړلې شوي دي. نن ټوله ضلع شانګله په غم غمجنه ده، خو چې کله په پیټو کې بند جسدونه راوړلې شول نو غم ورسره نور هم زیات شو. د شانګلې د مزدورانو د حقونو دپاره کارکوونکی عابدیار وایي چې دا خلک په چغو او په جړاګانو ستړی شو، خو دا پیښې نه کمیږي او ورځ ته ورځ په دې کلو کې ماتم وي. غیر قانوني مایننګ دا خلک وجل کیږي، دا دغلته بوتلل کیږي، دا دغلته تباہ برباد کیږي، خو هیڅوک هم زمونږ په جړا په واویلا په چغو په سرو ستړي شو. نن که څوک وی انسان وی دغه کلی ماته چې وروستو دی د دغه کلي د ماشومانو جړا فریاد چغې اورېدلی وی، یقیني دا ټوله علاقه چې کوم ده دا په غم کې ده، د څو ورځو نه ده او دا به هم لا په دغه غم کې وي. دا غم به زوړ شي، بله به داسې پیښه وشي او را روانه به شي. خو زمونږ واکداران، زمونږ سیاستمداران، زمونږ ریاستي ادارې هغه بیخي په دې باندې غلي چوپ خاموش ناست دي او دغه د انسانیت قتل عام روان دی. د شانګله ماینز ورکرز ویلفیر اسوسییشن مشر علیباش خان وایي چې په پاکستان کې ټول ماینونه غیر قانوني دي او د دې شاته د سیاسي واکدارانو لاس دی. د دې د شاته د ټولو نه زیاته مسله موږ ته چې راځي هغه دا ده چې زموږ په پاکستان کې ټوټل ماینونه چې دي هغه غیر قانوني ماینز دي او دغه غیر قانوني ماینز د شاته زموږ د پاکستان سیاست ملوث دی. کله که زموږ پاکستاني سیاست د ماین نه قلار شو نو بیا به ماین قانوني لیول ته راځي. دویمه موږ ته غټه مسله دا ده چې دلته په پاکستان کې ماینز چې کله د کمپنۍ سره و د مړو شمیره هم کمه وه، د مړو عزت هم، خو چې کله پاکستان کې د ټیکهدارۍ نظام راغی نو د مړو شمیره هم زیاته شوه او د مړو هغه عزت هم لاړ ختم شو. دا د ضلع شانګلې په تاریخ کې وړومبۍ پیښه نه ده. د دې نه وړاندې هم بلها پیښې رامخې ته شوي دي چې له وجې د ضلع شانګلې تنکي ځوانان د کویلې د دې درنګونو لاندې شوي دي. سونو پښتونخوا، ضلع شانګله.